السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ جوړ په خیر. امید دی ښه به وئ. سراج وزیر د خپلې سټوډیو نه یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. ویورز، نن شعرونه به سپیشل ډالۍ اسفندیار وزیر ته، چې هغه سره زه ډېر نږدې نه یم پاتې شوی، خو زه هغه ته ډېر قدر لرم، احترام لرم. هغه زما کنټینټ خوښوي، نو ما دپاره ډېر قدرمند دی. زما دپاره واصف افریدي ته چې زما کلاس فیلو تیر شوی دی او زما د ډېر وخت ملګری دی، او حامد خان وزیر چې هغه زما کزن دی، هغه هم فرمایش کړی و چې ما ته شعرونه ډالۍ کړه. هغه ډېر تکړه هلک دی. الله دې وکړي چې هغه په را روان وخت کې کامیاب شي. هغه دپاره د کامیابۍ دعا کوو، ځکه چې هغه سټوډنټ دی. نو او بل شعرونه به ټول ملګرو ته هم ډالۍ. نن زما د شعر ټایټل هم ملګري دی. زه غواړم څه وخت کې زه لږ د سکرین نه کټ شوم، نو ما ته داسې محسوسېده چې زما دوستان، زما یاران داسې خفه خفه دي. نو زه غواړم چې دا خپل احساسات خپلو ملګرو ته وړاندې کړم، چې زما د زړه بوج هم کم شي. نو انشاءالله را روانو ورځو کې که ټایم و، نو زه به تاسو سره خپله سټوري هم شیر کوم چې یاره زه د سکرین نه ولې کټوم. نو انشاءالله دا ټولې کیسې به کوو ټایم ټو ټایم، چې وخت میلاویږي تاسو سره به هر څه شریکو. امید دی تاسو به ترې خوند اخلئ، تاسو به ترې زده کړه کوئ. نو راځو د شعر په طرف، چې د شعر ټایټل دی ملګري. او نن به آزاد شعري ریدم به پکې ډېر نه وي، او امید دی تاسو به یې خوښ کړي، ځکه چې ازاده پویټري چې کومه ده د ادب یو غټه حصه ده. په دې کې هم ښه شاعرانو، ښه ادیبانو ډېر کار کړی دی. نو راځو شعر په طرف. ملګري، د ژوند په لارو کې که طوفان راشي، د ژوند په لارو که طوفان راشي، ملګري تل پکې ولاړ تابعدار. که سل ځله شي دوی خفه د یو بل، بیا هم په یو بل دوی خفګان کوي. د زړه رشته دومره مضبوطه لري، د همخوارۍ مثال د دوی نه زده شي. د زړه رشته دومره مضبوطه لري، د غمخوارۍ مثال د دوی نه زده شي. فاصلې څومره که شي ډېرې منځ کې، د یو بل غم باندې جړېږي مدام. دغه رشته د قدرتونو ښکلا، دوی چې په یوځای شي مستي راشي، خمار راشي. که ماشومتوب که زلمیتوب که د ځوانۍ کیسه وي، دوی پکې خامخا یادېږي مدام. دوی پکې هر رواج ته شا کړي ګوره، بس چې قربان د یو بل لاس ونیسي. کوي خوشحال یا د غم سخت وختونه، دوی وي خدمت ته تل ولاړ په ډډه. په عجیبه نومونو یو بل بولي، د هر یو کس پکې خطاب جوړ شي. رونه خورونه وي زما خو تاسو هم د چا نه کم نه. سراج وزیر د په جار وایي، تاسو زما د زړګي ویاړ ملګرو. نو دا څو شعرونه وو چې آزاد پویټري وه، ما تاسو سره شریک کړه. امید دی تاسو به یې خوښوئ، زما ملګري به دا خوښ کړي. او زه غواړم چې زما ټول ملګري ما سره کنکټډ دي، زمونږ رابطې، مونږ یو بل سره هکه شانې زړې کیسې. نو که څوک زما نه ګیله من هم وي، څوک خفه وي، نو تاسو رضا شئ د دې ویډیو د لارې، د سوشل میډیا د لارې. خفه کیږئ مه. بس خامخا په ژوند کې سختې کیسې راځي، کله کله داسې کیسې راشي چې سړي د سکرین نه آوټ شي. نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، نو خلک پکې دا سکرین والا خبرې کوي. نو انشاءالله مونږ به کنکټډ یو، مونږ به همیشه یو ځای یو. زمونږ دوستي، زمونږ یارانې به پخې تر اخره به وي. نو انشاءالله بلې ویډیو کې یو ځل بیا زیریږو. تhank you so much. الله حافظ.